أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنکبوت 45 نمبر آیات. پدې 45 نمبر آیات کی او 46 نمبر کی د دعوت د لپاره آداب او حکمونه ذکر کیږي چې کوم کسان داعیان دي د الله تعالی د دین د لپاره کار کوي ناغيبه د څلورو حکمونو پابند اوسېږي. اولنی حکم دا دی چې اتل ما اوحي الیک من الكتاب، ته بیانوه ای پیغمبره هغه څه چې وحی کیږي تا ته من الكتاب د کتاب نه. نو بداعی باندې لازم دی چې په قرآن باندې پوهیږي او قرآن به بیانوي. دویم نمبر چې دی واقم الصلاة او قائم که منځ به قائم ساتي. بیا به دې کې د منځ فضایل او اهمیت ذکر شوی دی چې منځ پابندي څومره ضروري ده، ولې ضروري ده؟ نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا منځ منع کوي خلک د فحاشۍ نه او د بدو کارونو. فحشا هغه کارونه ته ویل کېږي چې د هغې قباحت په عقل سره معلومیږي. کافران هم د سره مني چې دا بد کارونه دي، لکه غلا شو، قتل شو، زنا شوه، چې کافران هم نه دي قایل چې دا بد کارونه دي. او منکر هغې ګناه ته ویل کېږي چې د هغې بدوالی په شریعت سره معلومي، آسماني وحی سره معلومیږي دا کار بد، عقل سره پوره پہچان نه کېږي. نو موږ یو داسې عمل دی چې دغه عقلي او نقلي دواړه بدکارو او بدو کارونه انسان منی کوي، پر موږ کې خپل د تاثیر موجود دی. دې مضمون کې لږ غونډه کې بحث دی چې یاره سوالات دا چې د خلکو موږ پابند اوسېږي، موږ کوي، لیکن هغوی موږ باوجود غلط کارونو کې اخته دي، جرمونو کې اخته دي. د دې متعلق یو روایت امام ابن جریر رحمه الله دی. امام ابن جریر رحمه الله وایي چې دې مقصد داسې دی، یو حدیث په حواله سره نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کس د خپل مزد اطاعت نه کوي، هغه مزد اړوله مزد نه دی. او د مزد اطاعت دا دی چې د ګناهونو نه پرهیز کوي، چې مزد کې نه ګناهونو نه ځان ساتي، دا د مزد اطاعت شي. او چې کله دغه ګناهونو نه ځان نه بچ کړي، د مزد اطاعت ونه شو، نو مزد بیا سمون پاتې نه شو. دغه روایت د ظاهر نه داسې معلومیږي چې د مونځ ذمہواری دا د مونځ آداب دا د چې بیا به ګناهونو نه به ځان بند ساتي. او سړی مونځ کوي او هغه د ګناهونو نه ځان نه ساتي، نو د مونځ په خپله باندې د دغه روایت نه داسې معلومیږي چې د مونځ خپل تاثیر ذکر پکې رانغی، بلکې دا د کس ذمہواري ده چې ځان به بچ کوي د ګناه. لیکن ځینې روایاتو نه ته هم معلومیږي چې د مونځ کې خپل تاثیر موجود دی. هغه تاثیر داسې دی چې انسان د ګناهونو نه منع کوي. او په دغه باره کې هم یو روایت داسې شته چې نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې یو کس د شپې تهجد کوي، د ورځې غلا لځي. نبی علیه السلام ورته وویل که دا تهجد په اخلاص باندې رښتیا کوي او د خپلو شرایطو سره کوي، ډېر زر به تاسو وینئ د ګناه نه به منع شي، د دې ګناه نه به منع شي. بیا لږ وخت بعد په بل روایت کې چې دغه کس معلوم شو چې توبه یې ویستلې وه، ګناه او غلا یې پرېښودلې وه. نو مونځ کې خپل تاثیر شته، غوره تاثیر هغه صورت کې دی چې کله دغه مونځ د شریعت پابند د شرعي اصولو برابر مونځ وي. کوم اصول باندې چې نبی علیہ السلام کړی د نبی علیہ السلام نقل له پاغه طریقه باندې مونږ وشي، دا ټیک په انسان کې د اثر پیدا کوي، د نورانیت پیدا کوي چې به د ګناهونو نه پرده کې کرک او نفرت راولاړ شي. نو بده ځکه کې د عید لپاره دوه خبرې شوې چې یو قرآن زده کول او بیانول، دویم د مونځ پابندي کول. او د مونځ فائدہ دا ده چې د انسان بر نقلي عقلي دواړو ګناهونو نه به بند اوسېږي. ولذکر الله اکبر، خامخا یادول د الله تعالی ډېر لوی څیز دی. دا د مونځ درېیم فضیلت شو چې په مونځ کې کوم رب زده شي، کوم ذکر وشي مانځه کې دننه، دا ډېره لویه خبره ده، ډېر لوی څیز دی. عام انسان ذکر کوي دغه هم لویه خبره خو چې په مانځه کې دننه وشي دا بل شان دی، د فضیلت ډېر زیات دی. د مونځ درې فایدې شي. والله یعلم ما تصنعون، الله تعالی پیژني هغه څه چې تاسو یې کوئ. ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، او تاسو به بحثونه نه کوئ د اهل کتاب سره
الا بالتي هي احسن، بغیر د هغه طریقې نه چې کومه ښه طریقه ده. دا دریم نمبر، دا دریم ادب شو. او دریم حکم شو چې داعیانو دپاره پکار ده چې کوم کسان په آسماني کتاب باندې پوهیږي هغه عالمان دي، آسماني کتاب ته نسبت کیږي. اگر ګډورو مسایلو کې تاسو سره بیل دی، جدا دی، لیکن چې کله دوی سره بحث کې د بحث طریقې دا ده چې په ښه طریقه به سره بحث کې. ښه طریقه څنګه وي؟ ښه طریقه دار مفسرینو د احسانو په تفسیر کې لیکلي دي چې هغه ته غوسه شي په دې بحث کې، ته به غوسه کېږي، نو ته به نارمل اوسېږي. که دغه کس او دغه عالم تا ته داسې خبره وکړي چې هغه د بد اخلاقي خبره د ګستاخي خبره، ته د هغې جواب په بد اخلاقي ګستاخي سره مه ورکوه، بلکې ته په مناسب انداز باندې جواب ورکړه او دغه د ګستاخي او د بدزباني د برداشت. دا ښه طریقه ده. دا ادب دی د علماو سره چې کوم عالمان دي، که په عیسایانو کې دي، که په یهودیانو کې دي، که په هر ځای کې چې دي، خو چې علما دي نو هغوی سره بحث طریقه هم دغه شو. الا الذين ظلموا منهم، بغیر د هغې کسانو نه چې ظالمان دي. ظالمانو نه مراد هغه خلک د چې ضدیان خلک دي، د کینې نه ډک دي. هغه دلیل تصریبو د غوږ دی نه، دغه کار هم دقه د چې بس زګه ژبه استعمالوي، کنزل کوي، ګډې وړې وایي او بس سپک نومونه اخلي. د دې نه علاوه د قرآني دلایلو د احادیثو دلایلو سره هېڅ کار هم نشته. نو د دغه خلکو سره، ضدي خلکو سره، بد اخلاقو بد زبانو خلکو سره بیا دغه رویه اختیارولی شي چې کوم هغوی اختیار کړل، هغې مناسب رویه ته اختیارولی شي. دا جایز دی، اگر چې اولا بهتر بیا هم نه دي. غوره او بهتر دا ده چې بیا د دوی سره هم نرمه او ښه احسنه طریقه اختیار کړه. لیکن که ته د هغوی سره سر په سر باندې ژبه شروع کړي نو دا هم جایز دي، ځکه چې فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، مخکې دا مضمون تېر شوی دی. چا سره څومره زیاتې وکړو هغې مقدار زیاتې ورسره بېرته وکړه، جواز لري. البته که ورته معاف کړي خو ډېره خبره ده. لیکن دا یاد ساتئ، مخکې دا بحث من کړی دی چې یو د معاف کولو صورت دی، بل نه انتقام اخیستلو صورت دی. معافی صورت چې کوم دی نو عام طور د معافی حکم یې چې معافی کا فاعفو، معافی ورته وکړئ، واصفحوا مخکې واړوئ. د په هغه صورتونو کې چې ته په دې تا ته د اندازه نه لګېدلي چې یاره دا کس به زما د اخلاقو نه څنګه فایده پورته کوي او څه نظر باندې به ګوري، یا ته ته پته ولګېدله چې دې سړي باندې زما اخلاق اثر انداز کېږي، نو بیا به معافي ورته وکړه، بیا هم ښه خبره ده. خو که ته په دې باندې پوهېږي، سره تجربې نه ثابته شوي چې دا سړی زما د اخلاقو نه د پستې رویې نه ډېر غلطه فایده پورته کوي، نور هم چتېږي، برز دي، او دا بد اخلاقي او دا ظلم یې نور هم ترقي کوي، نو بیا ښه خبردار چې فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، دومره ورسره وکړه چې څومره یې درسره کړي. نو دې ځای کې د علماو سره خبره ده چې د هغوی کله تاسو سره د هغې ضد بدنیتي او تعصب او د صریح دلایلو نه انکار ثابت شوی نه وي، تر هغه صورتونو پورې د هغوی سره حکم دا ده چې په احسن طریقه ورسره خبره کوئ، د هغې غصه هم برداشت کوئ، بدزباني هم برداشت کوئ او ټولې کمزورۍ برداشت کوئ. تاسو به نارمل او سنجیده انداز هغې سره خپل قرآني دلایل، احادیثو دلایل چې کوم تاسو ته معلوم دی هغه ورسره وایئ، او بغیر د هغه کسانو چې کوم ضدي خلک. زلمو په تفسیر کې ټولو علماو لیکلي دي چې دې نه مراد ضدي خلک د چې هغه دلایلو ته نه ګوري، بس ضد یې ټینګ کړی، دا زموږ د مشر خبره نه ده، دا ردي خبره نه ده، او بس زه د سر داسې نه منم که قرآن دې هم زه د سر داسې کوم نه منم. نو بیا دغه صورتونو کې چې کوم دی د ظالمان ویلې کېږي، یو ډېر خلک داسې کوي چې یاره بس که قرآن نه له به سر راوړي نو هم نه منم، ځینې خلک وایي ضد کوي، او څوک بل څه وایي، ډېر عجیبه عجیبه لهجې خلک استعمالوي. نو په دغه صورتونو کې بیا د دغې سره رویه بدله کړه. دویمه په احسنو کې دا خبره هم ده چې د هغوی سره هغه دلایل راونیسه چې کوم آسماني دلایل دي، قرآن او د حدیثو دلایل دي، او څلورم نمبر دا چې هغه خبرې اول راونیسه چې کوم د دواړو په منځ کې اتفاقي خبرې دي. نو اول بر اتفاق نه او د اشتراک نه خبر راونیسي چې کوم خبره ستا او دغه منځ کې مشترک ده، ستا په کتاب کې موجود ده، هغه په کتاب کې موجود ده، دغه په دلایلو کې هم ده، ستا په دلایلو کې هم ده، دغه په عمل کې هم ده، ستا په عمل کې دا خبرې ته راوړاندې کړي، دغې نه وروسته به اختلافي ته بحث لاړ شي. دا بهترین انداز دی. نو په دغه اتفاقي خبرو سره به دا ستا ته رانږدې شي، بحث ته به غوږ کېږدي. د هغې نه بعد چې کوم دی نو هغوی څه چې کوم اختلافي دي په هغې باندې به تفصیلا د قرآن او حدیثو په رڼا کې به پرې پوهېږي، مطمئن به کړي، لکه څنګه چې وروسته دا مضمون را روان دی. نو ولا تجادلو، تاسو بحث مه کوئ. جدال په معنی د جګړې سره هم راځي، په معنی د بحث سره هم راځي.
دلته په معنا د بحث سره دی چې کوم عام دلایل او مناظره بحث اندازي تاسو بحث مکوئ د اهل کتاب سره الا بالتي بغیر د هغه طریقې نه هي احسن چې کومه طریقه او خطر کې ما ویل چې دغه بد زبانی ګوستخانه انداز دا برداشت کوي او دغه شان د کې دغه غوسه چې کم ده هغه په سنجیدګۍ سره برداشت کوي الا الذين ظلموا منهم بغیر د هغه کسانو چې ظالمان دي چې کوم زدي خلک هغه سره ربیا بدل کی خیر وقولوا تاسو وای آمنا بالذي من ایمان راوړل په هغه کتاب باندې یا په هغه وحی باندې انزل الینا نازل شوی د مونږ وانزل الیکم نازل شوی تاسو ته والهنا اله واحد خدای تاسو خدای زمونږ یو دی ونحن له مسلمون امنګ دغه الله لپاره تابعدار یو دغه مضمون د کوم اشتراکي مضمون د اغویم قائل لی چې دوی ته کوم کتاب نازل شوی دی اهل کتاب او اغویم منځ دا ټیک دی منګه مو سره منو چې دغه آسماني کتاب دی او دغه شان اغوی به یو خبر نه سره نه مری زمون کتاب نو موږ هغه سره به د څه واجب تاسو په دې کتاب کې چې کوم زمون د کتاب تصدیق موجود دی هغه تصدیق تاسو څه خبرې نه مانی هغه ځکه و منی نو بس زمون خبره نور آسان شي او دریم نمبر چې دا چې توحید دی نو الله تعالی واحد لا شریک منل خو تاسم قائل توحید خو تاسم منی منګه منو په دې کې موږ یو د ځکه کې دا مسله ده چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ته دستی وایي چې کوم څه تاسو ته نازل شوی دی پاغي منی ایمان لرو او چې موږ ته نازل شوی دی پاغي ایمان لرو اوس د اهل کتاب چې کوم تورات ور سره دی انجیل ور سره دی په څلور طریقه باندې لیکي منحرف کتاب دی آیا موږ دغه کتاب ټول وسره ومنو او منلای شو کنه موږ کوم ځکه نه ومنو کوم ځکه نه ته پریدو نو بده ځکه کې تاسو د قرآنی آیات تو ګورئ نو قرآن د سوي لج انزل الینا وانزل الیکم کوم چې نازل شوی د اسمان نه تاسو ته کوم چې نازل شوی د موږ ته هغه ځکه نه ومنو چې کوم د اسمان نه نازل شوی کوم چې منحرف هغه وسه د سره نه منو اوس دا چې د کم کتابونو دوی سره د کم زه تر واخلو نو بدغه معنی زمون ایمان اجمالی دی اجمالی دومره د کم ځکه نه به د اسمان نه نازل شوی هغه مونږ قابل قبول خو چې کم د اسمان نه خو سره نه منو چې کم معلوم نه چې د اسماني حکم دیو کنه دی مشکوک دی قرآن سره تضاد نشته دی او دغه شان د کې الته کې موږ ته پته نه لګي چې د اسماني حکم دیو کنه دی نو په هغه ځکه نو کې لا نصدقه ولا نكذبه منګه تصدیق هم نه کوو منګه تکذیب هم نه کوو د سیم نوایج دروغ دي د سیم نوایج رښتیا دي البته چې قرآن سره ټکراوي له یقینا مسترد هغه خو سره تصدیق نه کوو چې کوم قرآن سره ټکراو نشته دی نو هغه موږ تصدیق او تکذیب دوه نه کوو او نبی علیہ السلام زمانہ کې هم دغه شانته کې وشو تفسیر ماره په قرآن ذکر کړی دی چې اهل کتاب براسه کوله يهوديان چې تورات په عبرانی ژبه کې لوستو بیا به قریش او عرب او صحابه کرام په عربی کې ترجمانی کوله او هغه ته د خپل تورات وضاحت کاوه تشریح ورته کوله چې موږ دسی وایو موږ دسی کوو نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل تاسو به جواب کې دسی وایي چې موږ هغه سمونو چې کوم الله تعالی نازل کړل تاسو او تاسو چې کوم تشریحات موږ شروع کړل په عربی کې د عبرانی نه راوړوي لا نصدقه ولا نكذبه موږ تصدیق هم نشو کولای کې دې چې بل څه منحرف خبري او موږ تصدیق هم نه کوو موږ تردید هم نه کوو کې دې چې ټیک خبري پکې راشي نو ول موږ دومره خالی دومره اجمالی ته ور در سره دومره منو چې بس کوم څه چې الله نازل کړل هغه ټیک دي خو بس څنګه معلومیږي نو مشکل دی نو بده وجه باندې د منحرف خبرو من قائل نه کم او طریقه کار دغه چې کوم قرآن سره ټکراو لري هغه مسترد چې کوم ټکراو نه لري نو لا نصدقه ولا نكذبه خدای خبره شو ونحن له مسلمون امن دي الله تعالی د لپاره تابعدار یو وكذلك انزلنا اليك الكتاب حمدغه شرم نازل کړی دی ته پیغمبر کتاب کذالک کی تشبیه ده دغه شان څنګه شانته کی یعنی څنګه چې د مخکینی پیغمبرانو ته کتابونه نازل کړل تورات او انجیل نازل کړو دا غوی په شان هم ته هم کتاب نازل کړی دی فالذین نحاکسان آتیناهم الكتاب چې موږ ورکړو کتاب یؤمنون به ایمان لري په قرآن باندې ومن هؤلاء او د موجوده خلکو نه هم من حق سوق دی یؤمن به چې ایمان لري په کتاب باندې د مراد عرب خلک دي کوم چې انفړ خلکو امیان اهل کتاب نو وما يجحد بآياتنا الا الكافرون انکار نکیر دی آیاتونو نه بغیر د کافرانو دا غون آیات چې کوم راواخلې دا وکذالک انزلنا الیک الكتاب دا الا الكافرون پر دا غون آیات دا تصدیق د قران دی
او د دې آیات نورسته بس تقریبا بسلور زګینو کې تصدیق د قران ذکر کیږي چې قران صحیح کتاب دی، آسماني کتاب دی، هغه باندې دلایل ذکر کیږي. نو اولنې دلیل داش الله تعالی دا کتاب مونږ ته نازل کړی دی. د دې تصدیق د ذکر نه معلوم کړ چې فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، هغه کسان چې موږ ورته ورکړو کتاب چې عیسایان او يهوديان دي او د تورات او د انجیل عالمان دي، هغه کتابونو باندې پوهیږي او باقي ایمان راوړی دی. نو هغه ډیر خلک په قران باندې هم ایمان راوړی دي. نو په انجیل کې د انجیل عالمان او تورات عالمان په قران ایمان راوړی دي. په دې بنیاد راوړل چې هغه په کتابونو کې د قران تصدیق موجود وو. نو د دې نه موږ ته اندازه ولګېدل دلیل نقلی دی چې دغه عالمانو چې د قران تصدیق وکړو خو کار خبره شو چې قران صحیح کتاب دی، د خپل کتاب نه نقل کړل. یو دلیل زموږ سره دا دی چې مخکینی عالمانو هم دې ته ټیک ویلې دي. بعد شو دا خبره چې ځنې خو انکار کوي. نو الله تعالی وما يجحد بآياتنا الا الكافرون، انکار نه کوي د دې آیاتونو نه بغیر د کافرانو. د دې مطلب دا دی چې د دې آیاتونو نه هغه خلک منکر دي چې کوم د مخ کې نه کافران دي، د خپل کتاب هم پوره قایل نه دي، بس کوم ځای چې د خوخيږي غدرال چې کوم ځای بدی شي مسترد کوي. لکه څنګه چې قران ذکر کړی دی فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نو هغه هم دغه ځنې حساب د کتاب منل ځنې حساب نه منل، خپل خوخه به کوله. دغه د مخ کې نه کافران دي په دې وجه باندې د نبی عليه السلام د صفاتونو منکر شو، د قران نه منکر شو، د مخ کې نه کافران دي او د کافرانو نه سو تصدیقونه نه اخلي. دوی مدد چې الا الکافرون، دوی کافران شوی دي. مخکې خو قران مانو، خپل کتاب مانو، دغه نبی عليه السلام صفات منل، لیکن چې کله قران نازل شو انکار یو، چې انکار یو خود به خود کافران شو. چې کافران شو وس د کافرانو تصدیق اخیستل ضرورت نشته. او دی باندې دلیل چې کوم دی د نبی عليه السلام سیرت مشهور واقعا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی، نو په هغه زمانہ کې چې نوې راغی عبد الله ابن سلام چې دا يهود جو لوی عالم او حافظ تورات دی، وایي چې د کجوري بستر کې ناس او ما کجوري شکو ولې لاندې کوزه مترور واغیره غونډولې، و چې خبر را وجده چې یو کس راغی د مکه معظمین او داسې نوم دی، دغه شان نشانات دي او پیغمبر د هجرت یو کو مدینه منوره ته راغی. عبد الله ابن سلام وایي چې ما د کجوري د سر نه د الله اکبر غږ وکړو او جذبه کې ویراله منو د ترور د جنگ وکړي چې د تسکی دا غوستا پیغمبر نه د خود پردې پیغمبر دی او ګدا موسی علیه السلام راغله یم تا برسر جذبات نه وکړي تاسو کې. نو عبد الله ابن سلام وایي ما ورته وی چې ګوره د سیمه وایا موسی علیه السلام هم زمون پیغمبر دی او تورات کې ردی پیغمبر په شنګویر دا هم زمون پیغمبر دی، دا بل څوک نه دی. عبد الله ابن سلام دی راغی نبی علیه السلام سره کېناس خبرې اترې سره وکړلې، سوالات جوابات او نبی علیہ السلام د شکل ته کته پورته وکتل، بالکل یقین نه چې همدا سړی دی. دا غین ورسته نبی علیہ السلام ته ویل چې زه خو ته تصدیق کوم ته پیغمبر یې، تورات نه صحیح معلومیږي ته، خو خبره دا ده چې اوس په حال اظهار وکما کنه یو خاص موقع ته می ساتي که څه چل وکړي. نبی علیہ السلام ته ویل نه په حال چې اظهار ونه کی ته یو موقع ته ساتم موقع کې به اعلان کی. نو بس دا غینه بعد يهود عالمان راوختل، هغه ته ویل مدینه منوره کې یو لوی اجلاس وشو او هغه کې ورته ویل چې ستاسو په کتابونو کې د آخر زمانه د پیغمبر علامات دي. نو بس هغه خو عزت کا واقع ته پته و چې نبی عليه السلام د اسماعیلی خاندان سړی دی او قوم پرست خلکو، اوس کو وایي چې پیغمبر دی نو زمونږه يهودیت په کمزوري کیږي. نو بس یو بل دسترګي والی او بس یو سات غلی شو. نبی عليه السلام دی ته پوس وکړ چې پتا سو کې د عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی. نو دی وته دا خو ډېر نیک سړی دی، اب موږ کې د نیک سړی عالم سړی ول اړشته دی، نو دا ډېر ښه سړی دی او ډېر تعریفونه د عبد الله ابن سلام وکړه. بیا ته نبی علیہ السلام ویل چې خاطا سو پاسه یو کس او هغه علامات وایي چې کوم ساس په کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر ذکر دی، یو سړی پاسه او دروغ شروع چې د اخر زمانه پیغمبر داسې شکل لجستور مخ دی، کوت کوت یختی دی او دغه شان د کښنې سترګې دي سبب بل څه شروع. نو عبد الله ابن سلام په سم دستي را پاسه وروته ویل بیخي دروغ دي، دز دانه دي او تورات صحیح تورات په سره وړول دا وګوره مضمون ته وګوره او کوم چې د نبی علیہ السلام باره کې صحیح آیاتونه هغه ولوستل او د نبی علیہ السلام تصدیق وکړ د پیغمبر دی او مومن او د پیغمبر دی او د يهوديانو دغه چل ول چې کوم دی هغه پر ډاګو کو. نو بس بده کې يهوديان پاسې دو وی ویل چې موږ چې کوم زمانه نه عقل او شعور کار شروع کړی دی موږ د وسب بری خپل منځ کې د عبد الله ابن سلام شاند کې غلط سړی چپ سړی چرته نو لیدل دا موږ ډېر چپ سړی دی. نو خبر یې ولټک دغه نه پته لګي چې ډېر خلک د سیو باهل کتابو کې چې د نبی علیہ السلام د صفاتو قائل خو نبی علیہ السلام څنګه ښکارا شو منکر شو. نو الا الکافرون بدا معنا شي
بغیر د هغه کسانو نه چې انکار کوي زمونږ د آیاتونو نه وما يجحد بآياتنا انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو الا الکافرون بغیر د هغه کسانو نه چې کم کافران شوي دي نو چې کافران شوي دي هغوی نه غوسه پکار د ګیرت نشته وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك دا بل دلیل چې نبی علیہ السلام واقع پیغمبر دلیل بلې طریقه باندې دی چې نبی علیہ السلام صریح کار دارو وبنس کې تیر کړ قریش وبنس کې په غونډه مکه معظمه کې د اهل کتابو هیڅ موجود نه مدینه منوره کې ډیرو مکه کې هیڅ کم نه نبی علیہ السلام لوستل نشو کولای تعلیمات نه او نبی علیہ السلام الله تعالی په دې وجه باندې تعلیمات نه جوړاو ان پړې سات تاریخ اسلام په دې باندې ډېر دلایل ذکر کړي دي خو قران چې کوم ذکر کړي دغه دا دی چې کله نو مخکې لیکل وستل کول نو خلکو به شک کوي چې آسماني کتابونه مطالعه کړي دي نو پردو کتابونو خبره نقل کړي دي چې د ماته نازل شولې نو هغه شک ختمول د پر الله تعالی نبی رسول الله مستقل ان پړ وسات بیا دغه صریح کړه بعد د صحیح الفاظ بیانول او دغه شان د پیشنګویانی او دغه شان احکام او دغه شان د وازونه او نصیحتونه چې بالکل د آسماني کتابونو سره هوبه برابر نو دا خبره چې معجزه شوله مطالعه د نشو کولای د اهل کتابو سره دین د ملاو شوی دومره صحیح خبر د کم ځکه نږدې کیږي دا مخکار دلیل شو د خبرې چې اسمان نو ته وحی کیږي بل څه ذرایع نشته نو دا غونډه خلاصه تصدیق د قران چې قران صحیح کتاب دی الله تعالی وما كنت تتلو من قبله او نبی توجه لستل کولای شو من قبله د دین مخکي من کتاب اس یو کتاب لره کتاب نشه مطالعه کوله ولا تخطه بيمينك او نه لیکل کولای شو بخپل خیلاس باندې خیلاس به اعتبار د اکثری عدد سره چې خلق اکثری خلق چې کوم دی د خیلاس لیکل کوي اگر چې کله کله خلق بغسته سم لیکل کوي وغشان ناظری نو هغه ذکر نشو اذا الارتاب المبتلون بدغه واقع بشک کړي باطل خلق دې ځکه کې رزنی علما او رائے دا چې نبی عليه السلام د وحی نازلېدلو پورې ان پړوان او لیکل لستري نشو کولی د دې نورسته ویل نبی عليه السلام معجزات لیکل شروع دوی د کوم ځای نه ثابت دی دغه خلک وایي چې د رسول حدیبیه نه معلومیږي سره حدیبیه کې چې کله نبی عليه السلام او د قریش منځ کې معاهده ولیکل شو نو نبی عليه السلام د نوم سره لیکل چې من محمد ابن عبد الله محمد رسول الله د محمد صلی الله علیه وسلم نه طرف نه چې د عبد الله زوی دی او محمد د الله پیغمبر دی نو قریش را پاسه د اعتراض یو کې چې ګوره بدی کې د رسول الله ذکر راغی او کوم ته رسول الله منل نه بیا خو جنگونه سری بده ته رسول الله مونږ ته نه مونږ ته د رسول الله د ذکر نه لري د کاغذ نه لري لیکون کې چې ونه علی رضی الله تعالی عنہ د کاغذ لیکون کې نو علی رضی الله عنه د نبی رسول الله ویل رسول الله ته خړک نبی هغه ته ویل زین نشم خړولې ډېر ادب او احترام د وجه نه ویل زما لاس نشي کولای چې تا رسول الله ټکی د کاغذ نه لري نبی رسول الله مرتبه مال راک کاغذ ته واغسته او د رسول الله ته لري صرف محمد ابن عبد الله پاتش او د دې په خپل لاس باندې ولیکو د نور ته خړک نو ویل دینه پته ولګیدل چې یاره نبی علیہ السلام چې کوم دینو غره لیکل وکړل د سه معلومه کې د نه بعد لیکل شروع کړی دي خو ردی زګی نه د نبی علیہ السلام د لیکل ثابتول مشکل دا نه ثابتېږي زګه نه ثابتېږي یو خبره دا ده چې بده کې دا نشته چې نبی علیہ السلام په خپل لاس باندې ولیکل دا پکې نشته ممکن ده چې نبی علیہ السلام د غزګینه خړکل یو بل چاله ورکل چې د غزګینه ولیکل ته دسی ولیکل او ورکه خلک دسی کې خلک کاغذ مې ولیکل په خپل خو نه لیکل په بل چا لیکل خو د په وینا باندې لیکل شوی دی مبداوی ما ولیکل او دغه شند کې کبارز کده یو نوم ولیک نو یو نوم خلک په ګوټم یادول شي خو هغه رسول تعلیمات ته نو هغه د کتابونو مطالعه نشي کولای نو کې دې شي چې د خپل نوم زده کړه یو باقی لیکل ته بیا نه زده نو بهر حل باندې دغه واقع د نبی رسول الله تعلیمات ثابتول مشکل نه ثابتي او تعلیمات ثابتول کې څه کمال الحمدلله نشته بلکې نبی رسول الله انپړ پاتې کېدل د لوی معجزه د لوی اعزاز دی چې سره د انپړ پاتې کېدون دومره لوی علم او لوی دریاب دنیا ته منتقلول او دومره لوی حکمرانی کول او دومره لوی اسلامي ریاستونه قائمول در تعجب خبره ده کمال معجزه هم ده خبره ده نو بده وجه موږ وایو چې نبی رسول الله حمد او پاته پورې دغه شانت کې امي انپړو او دا قول چې کوم نه دا راجح قول او د دې لرتاب المبتلون به شکل باطل خلق بل هو آیات بینات بلکې دا قران آیاتونه د ښکارا فی صدور الذين اوتوا العلم پس نو د هغه کسانو کې دي چې ورته شوی دی د علم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون
او انکار نه کوي د دې آیاتونو بغیر د ظالمانو نه. دا بل دلیل دی چې قرآن صحیح کتاب دی. څنګه صحیح کتاب دی؟ ځکه صحیح کتاب دی چې دا قرآن د مؤمنانو په سینو کې ځای شوی دی او دا قرآن ځان له معجزات د امتیانو د هم زده کېږي په یادو باندې. د قرآن نه وړاندې چې کوم آسماني کتابونه او تورات، انجیل، زبور یا صحیفې دا پیغمبران ته زده کېدي، خو عام خلکو ته به اکثر نه زده کېدي، اکثري تور باندې. او قرآن زده کتاب د هر چاته زده کېږي، څوک یې زده کوي نه زده کېږي ورته. یو معجزه خدا شو. دویمه دا چې دې خبره د اشاره ده چې قرآن محفوظ کتاب دی په سینو د مؤمنانو کې. څوک چې څومره خواریم وکړي تحریف به پکې چېرته ونه شي، تحریف نه محفوظ دی. او د اخیرنی کتاب پیشنګویم دا وجه ده په تحریف نه محفوظ دي او دغه بس ګوتې نشي واله. نو دا بل دلیل شو د دې خبرې چې قرآن آسماني کتاب دی او صحیح کتاب.